د پولیس جامه کې 22 کسان راله. زما مشر زوی یو و. زما په کور باندې حمله وکړه په 10/12/2019. 30-40 کسانو. زما بچی یو و. شاولې پکې 2 د مخالف لګیا دي، 10 ټکټر پکې لګیا دي. ناغه ټکټر ته سوي، ناغه شاول ته سوي، زمکه واریږي لګیا دي. د سټې په دوران کې نو یو خواته اوازونه دي چې مثالي پولیس دی. نو دا څنګه مثالي پولیس دی؟ یا لکه د عدالت سټې ده پکې، بس وی نه منم د عدالت سټې نه منم. انصاف مونږ کم ځای کې چا نه والو. عرش مولا کې خو انصاف ملاویږي، خو به د مرګ نه پس ملاویږي. د کله د عدالت نه دته ډیګري میلو شوه نو دی لاړه د خو ځمکه وه، قبضه الریډي د سره وه، د په عدالت هم وګټله. د پکې جوړ که ځان له 2 کمرې کور و، چې 2 کمرې کور یې پکې جوړ که عمدي موسی پیسې وچلولې، ایسچو له پیسې ورکړې. هغه وخت چې کوم ایسچو هغه په 145 کې بند کړي چې لکه دې کې تنازعه غره د دې ځای نه ته وځه. د تنګي د عدالت نه د اے سی نه 4 پیرې په دې کې سټې راغشتې ده. اوس هم سټې په دې باندې سټې اډر دی، چونکې موسی په دې کې زیم خرڅ کړی دی، کار هم پکې شروع کړی دی. 400 کلچر خدا دې وروره چې چا سره ټوپک وي، چا سره جیپ وي، چا سره موټر وي، دغه سړی چلیږي. بقایا د غریب سړي خو په 400 کې نه چې په یو ځای کې په پاکستان کې تاسو شي وي. دا مثالي پولیس دی. کدی کې چې دا کم ماران او لړمانان دي، دا کم دا چې کم ناس دي او د پیسو باندې کارونه کوي، لکه پواد خان چې دی نو دا اسې به صدا خدای دغه د تروړ زوی خو نه دی کنه، خو پیسې به غشتي کنه، یا تانړدار دی یا ډي سپي دی، پیسې به غشتي. چې یو سړی عدالت نه مني، عدالت. زما امیر محمد نوم دی، ولد نور محمد، د ګیدړ کلی اوسیدونکی ما. په دې ګنډيري او د شکور منس کې دغلته مونږه په سن 94 کې لږ ځمکه اغسته وه، 9 جریبه. په 94 کې زما انتقال او بیا دغه زمیندار سره ما کیس واچو، هغه ما حاصلات یو کس راکول بل کس بیا را نه کړه. هغه نه ما کیس وګټه. هغه په کفایت الله نومې یو سړی دی، ملیزی دی، په هغه باندې هغه ځای خرڅ کړه 6 جریبه. هغه عدالت ته راغی، هغه یو عدالت کې بیله، په ما بل عدالت کې بیله. هغه چې لاړه نو موسی نومې دی، د میرآباد چته سابقه ناظم پاتې شوی دی. هغه د دنیا بدماش او څه به درته ووایم، خو هغه راغی او د مخالف سره سټام وکړ چې دا به دله زه قابو کوم. او چې عدالت نه وته نو ما ته ووایي ځمکه ما خامارانو ته حواله کړه. نو دا خاماران دی راله په دغه ځمکه باندې قبضه ولګوله او هغه کفایت الله نومې سړي ته وی چې دا به دله زه قبضه کم، دا به دله زه قابو کم. بیا په دې باندې 4 فیصلې د عدالت ډیګري شو د ځمکه ده. په دې باندې اوس مختصر وایم چې په دې ریسنټلی اوس د تقسیم دعوه پرته ده. دوی ما نه په غلا تقسیم کړه، تقسیم باندې موز دعوه وکړه، په هغې باندې ما ته سټې میلو شوه. دا وړومبی سټې ما ته میلو شوه په 5/8/2020 کې. دا وړومبی سټې ده. دا مې ایسچو له یوړه، ایسچو مارک خیر الله خان، چوکي انچارج شکور. هغه په دې باندې عمل درآمد ونه کړ. مونږ ته یې زمه پټي ته او پټي ته لانړو. مونږ چې مازدیګر لاړو بیا واپسې بیا انا باندې وکړه. دا بیا دویمه سټې مې واغسته. دا ډي سپي صاحب ته په دې کې لیکلو شو، ایسي ورته وکړه چې د له موقع نه کسان پاسوه. بیا مې دا ایسچو له یوړه، بیا دا چوکي انچارج له لاړه. خیر په دغه ورځ ما سره ملګري دا ډاټسن مونږ نه د پولیس مخکې و، مونږ ورپسې و، نو پټي ته ورسېدل. خو بیا ما ته رنګ وکړو چې په دې کې بیلف راواله. ما بیلف دې سره نه دا ایسي عدالت دی، سیول جج سره بیلف یو دی کې دا انتظامیه ده، دا پولیس دغه انډر دی، د ایسي انډر دی، انتظامیه ده. نو په کار چې دې په کار روکوږي، په دې بیا کار روکو نه کړ. دا بیا ما ډي سپي ته پکې جرګه بوتله. دا ملګري دلته ناستي، دا ټول ما سره ډي سپي له لاړل. ډي سپي ایسچو ته رنګ وکړو چې چوکي انچارج خیر الله خان ته ووایه که دا کار نشي کولی نو دلته راځه بیا څه ته جوړی، دا خو سرکاري اډرونه دي. ایسچو وی چې دا سړی ما ته راولېږه، ما سره ملګري لاړه. ایسچو پې ما ته دا لیکل وکړو چې په 10/8/2020 باندې چې په دې کې نمبر خسرې واچوه. زه رالمه د ایسي د عدالت نه، مې هغه نمبر خسرې هم واچولې، 3 صفحې وې، امې دې سټې سره کړې
او دا پې د ایس لیکل شو چې لاړم ایس ایچ او وی نشته. بیا خیر الله خان ته مارکه. خیر الله خان وی چې اوس ماله پټواري راوله. یا لکه زما ستا په کور خو لانجه نه ده، زما په بل ځای خو لانجه نه ده، خو موسی ورشه چې موسی کوم ځای کې کار کوي او کوم ځای ولاړ دی او شاولې پکې دي نو اتې نه روباسه که نه. دې نه مخکې ما ته د عدالت اډرو ورنټې دخل ما ته ایشو، زما ټکټر پکې ګیر شو، یو میاشه ټکټر ولاړو او د مخالفو هغه وخت کې قانون نو، اوس قانون راغی، شاولې پکې دوه د مخالف لګیا دي، لس ټکټر پکې لګیا دي، ناغه ټکټر ته سوي ناغه شاول ته سوي، زموږ اواریږي لګیا دي د سټې په دوران کې. نو یو خواته اوازونه دي چې مثالي پولیس دی، نو دا څنګه مثالي پولیس دی؟ بل خوا د عدالت اډرونه، نو چې د عدالت اډر څوک نه مني نو بیا عدالت ته بیا کیسه نقص امن ته خطر ده، بیا مونږ هم ټوپک راوالو، بیا څوک بیا هم دا خلک وي چې دا تا غلطه وکړه او دا انتها ته خبره ورسېده، انتها ته. زما په کور باندې عمله وکړه په 10/12/2019 30-40 کسانو، زما بچی یو زنګ بېزتي وکړه، زه په جیل کې په ما پرچه کټوه. د هغې نه مخکې په 16/11/2019 د پولیس جامه کې 22 کسان راله، زما مشر زوی یو. نو د هغې تپوس نشته چې پولیس په جامه کې 419 420 چې چاته وی نو دلته قانون خاموش وي، او چې زمون خلافي نو بیا قانون حرکت کی، بیا موږ ته قانون په لاس کې ماله. نو دا د قانون د رکوالی بسوک وي، رکواله هغه له چې لاړ شو فریاد وکړو او د دستخط د خپکه ګده دا اردو کې دی، د انګلیش کې دی، سبا راشه بیا راشه. په دې انو بانو لیت العل باندې مخالف ته ټیم ورکول او هغه پکې کار کوي لګیا دی، کار پکې وشو. اوس مې د دفتر ته چې را ختم یو هلک مې ورولېږه چا چې پکې ګټه راوړې ده، هغه ته مې ویل چې هلکه کار مه کوه، بیا به تر سپریم کورټه پورې ما سره کیسونه کې په قلار کې نه، ما لم کار مه ګورو ځان لم. وایي که زور د کې ما منې که ما موسی سره پیسې ورکړي دي او زه پکې کار کوم. یا لکه د عدالت سټی ده پکې، بس وی نه منم د عدالت سټی هم نه منم. شیر افضل نوم یې دی عرف شیر، په هغه ځای کې یو سبزلي نوم دی، دواړه رونه دي، دم پکې ځای اخیستی دی. باقي لس اتو کسو نور هم ځای اخیستی، خو د سړي زامنو په ټلیفون مې ورته ووي هغوی منې شو. دا دوه کسان سینه زور دي، یو سبزلي یو شیر افضل عرف شیر. دوی پکې اوس ګټه راوړه او بنیاد یې پکې وکنسته په هغې کار فروغ. دې دو کسو پکې کار شروع کړو، دوی ګټه راوړه، بلاک یې راوړه، دوی اوس بنیاد کوي کار پکې کوي زما په ځمکه کې، حالانکې هم په دغه ځمکه دا سټی ده، هم په دغه ځمکه ده. مطالبه زمونږ د متعلقه افسرانو نه، د آی جي صاحب نه او د ډي آی جي سرکل ډویژن مردان، د هغوی نه زمونږ خواست دی چې دا پولیس لږ حرکت کې راولي، دا کار په دغه خلکو بند کی. او چیف جسټس نه زمونږ دا مطالبه ده چې دا انصاف مونږ کم ځای کې چا نه والو. عرش معلا کې خو انصاف میلاویږي، خو به د مرګ نه پس میلاویږي. اوس دې ځای کې چې کوم ریسنټلی مونږ ته کوم انصاف پکار دی، دوی خو وایي چې انصاف به د عوامو په دهلیز باندې رسو. د عوامو دهلیز خو پرېږده، د دوی په دهلیز ټوکرې وو ټوکرې. ابلوز یو عدالت ته لاړو، هغه بل ته ولېږلو، بیا دلته راولېږلو، بیا هلته ولېږلو، نو هغه وکیل هم را سره خوار شو. نو دا څنګه انصاف دی چې د خلکو په دهلیز به میلاویږي؟ دغلته کې ټوکرې خورو، هلته نه میلاویږي، نو زمونږ د عوامو په دهلیز به څه میلو شي؟ نو دا زما ریکوست دی چې د غریبانانو دپاره قانون خو شته، د امیر او د بدماش دپاره نشته. ولې دغه د قانون نه بالاتر دی او نه مونږ بیا د دې څه حل روباسو، بیا څوک د دې راته تاسو لار وښایئ. دا جی په 16/11/2019 باندې 4 موټرو کې کسانو ګاډیو او د هغې نمبر یې ما ته یاد دی، خو دې وخت کې مې ذهن کې نه راځي. په ړومبي ګاډي کې مونږ په موټرسایکل سوارو، زوم او ما پسې 2 بچي وو. نو زنګ موټرسایکل اول په موټر وو او موسی په خپله ګاډي ته ناست او چې شاته مو کتل نو دویم په پولیس په جامه کې او شاته نور کسانم 4 کسه تقریبا ایلټ فورس کې، باقي توره ملیشیا جامې وي.
په دغه کې زما هغه زوی ورته پاتې شو، مونږ ورته څنګ وکړو، هغه ته ما بچي ته وویل چې تم را دې خوا شه. بهرحال ورته یوازې پاتې شو، هغه وټکو، د پاسه پې خپې کېښودې، کوټه کې ورپسې د دغه نه راواغستې، د موټر نه کوټه کې ورسره وې. او د پولیس په جامه کې دغه وخت کې د ډي اس پي فضل شیر ډیوټي وه، او فضل شیر سره یو ریډر د مصطفی نومې دی، هغه د دې موسی سره ډېر میلاو دی، او چې ډي اس پي راشي نو هغه ته د ده صفایي کوي او دغه کوي چې دا ډېر ښه سړی دی. دغه د ټوپک نه یریږي نو دغه دلته کې هغه ښه سړیتوب بیان کړي، او په ډي اس پي دغه د ناکاره کارونه ناکرده کارونه دغه نه وباسي. فضل شیر میبي ارچا چې دغه نه یا د ریډر ورکړی ده، خو وردي ده ته د کم ځای نه میلو شوه. دا خو اول دا لږ تپوس پکار دی چې ده ته د پولیس وردي د کم ځای نه میلو شوه. د پولیس په وردی کې مونږ باندې حمله وکړه، زمونږ بېعزتي دا تقریبا 22 کسان وي. او جی 4 ګاډو کې راغلو، ټولو وردی ټولې تورې جامې وي، 4 کسه پکې ایلیټ فورس هغه برګ واسکټې چې وي، 4 کسه پکې هغه دا نور تورې جامې تورې وي، او د پولیس لکه ملیشا جامې چې وي. زه د تحریک انصاف د PK 57 سابقه جنرال سیکرټري یم، او زه دې ملګري سره راغلی یم، امیر محمد نامې ده جي. دا ما ته جي ډېر زیات پر یاد وکړو، د دې خبرې نه زه تقریبا 2-3 کالو شي زه ته خبر یم. او خبره اصل کې جي دا ده چې د سره انتقال شته، د 54 مینه د سره جي انتقال دی. اوس د عدالت کې بیا دی چې د سره موسی نومې دی، د میرآباد کلي دی، ناظم دی سابقه، هغه ورسره سسټام مام کړی و، جعلي سټام یې کړی دی، د ده نه یې غزې په زور نیولې دی، چونکې د هغه سره نه دغه شته انتقال شته، نه ورسره څه د عدالت دغه ډیګري شته. د په عدالت کې 4 پیرې وګټه، د هغې نه پس اوس چې کوم دی دا اوس چې موږ ډېر زیات مجبوره شو، نو د هغې په وجه باندې موږ دلته میډیا ته کېناستو، موږ دې ته خپل فریاد کوو چې د هر څه نه مستثنا شو، دی مکمل د هغه څومره امیدونه چې هغه ټول ختم شو، نو هله دلته رالو. د تنګي د عدالت نه د AC نه 4 پیرې په دې کې سټې راغشتې ده، اوس هم سټې په دې باندې سټې اډر دی، چونکې موسی په دې کې زیم خرڅ کړی دی، کار هم پکې شروع کړی دی، دغه د مندني چې کوم ته SHO دی فواد خان هغه له لاړه، هغه بیا متعلقه چوکۍ ته ولېږه، د چې چوکۍ چې کوم انچارج دی هغه له ولېږه، دی ډیل کوي را ډیل کوي، اخوا دېخوا کوي، او دی بیا ډي اس پي له لاړه. ډي اس پي چې همغه پروسیجر دی، همغه اپلیکیشن بس هغه مارکي SHO ته SHO یې مارکي تاڼهدار ته، او بس هغه خبره ده، بس همغه شان د پینډینګ کوه کار همغه روان دی. زه د خپل اعلی افسرانو نه دا توقع هم ساتم او ریکویسټ هم ورته کوم چې لکه دا انتهایی غریب دی، دا مسله به جي حلم شي، خو دا مسله د دنیا پیسې ولګي، او دا دی غریب د دنیا قرضې وکړي، د دنیا په عدالتونو کې وکیلان پیسې اخلي، ټول چې دی د هر یو سړی چې چاله ورځي د درخواست امروره 200-300 روپۍ لی، او دا د خدای تعالی غریب دی. دا په نوخار کې سټیشن ماسټر دی، چونکې دا ځای د په 1994 کې اغېشتی دی، په 15 کې په دې سړي سټام ورسره کړی دی، جعلي سټام یې کړی دی، او د ده نه یې دا ځای نیولی دی، هغه بدماش دی، او روپۍ دي ورسره، پولیس لم پیسې ورکړي، موږ ډېر ټولو له لاړو، خو د ټول نه د سره چونکې پیسې نشته، ټوپک کوتک نشته، د 400 کلچر خدا دې وروره چې چا سره ټوپک وي، چا سره جیپ وي، چا سره موټر وي، دغه سړي چلیږي. بقایا د غریب سړي خو په 400 کې نه چې په یو ځای کې په پاکستان کې تپوس نشته، خو به زمونږ خو اخري هم دا امید دی چې بس دا میډیا والا به موږ راوچتوي، او دوی به زمونږ آواز راوچتوي، دوی به زمونږ سپورټ جوړېږي، په شا به دوی زمونږ ولاړ وي، زمونږ کار به کېږي، چونکې موږ خو زه په خپله تحریک انصاف ورکړی یم، چونکې زمونږ ګورنمنټ دا وایي چې دا مثالي پولیس دی، لکه دا د افسوس خبره ده جي که نه، وایي دا مثالي پولیس دی. نو چونکې ټیک ده، زه هغې خپل ګورنمنټ اپریشیټ کوم هم، خو لکه دې کې چې دا کم ماران او لړمانان دي، دا کم دا چې کم ناست دي او د پیسو باندې کارونه کوي، لکه فواد خان چې دی، نو دا هسې بېسه ده، خدای د هغه د تروړ زوی خو نه دی که نه، خو پیسې به یې اخېشتي که نه، یا تاڼهدار دی یا ډي اس پي دی، پیسې به یې اخېشتي، چې یو سړی عدالت نه مني، عدالت
لکه ډیره د افسوس خبره ده زه د پولیس ته اریان یم چې د لکه د کې څومره زور دی یا د په بیک څوک ولاړ دي چې د عدالت سټې نه مني او د موسی سپورټ کوي موسی باندې سلور پیرې په ځمکه باندې سټې راغشتې ده د پکې کور دی د دې نه مخکې دا په 145 کې بند شوی همدا امیر محمد پکې اوسېده پولیس راغی د کور ته تاله واچوله د بچی د کوره روغ کړه دی بند کو په د باندې 107 کو دی په 107 کې بیا دغه وکړو ضمانت وکړو د هغې نه پس اوسه پورې بند اوس موسی پیسې وچلولې ډسپلې هم ورکړي دي ایسي چوله به هم ورکړي وي تاڼهدار له به هم ورکړي وي ځکه چې یو سړی ایسی نه مني دا زمونږ ماجسټریټ زمونږ دپاره قابل احترام دی ځکه چې عدلیه چې دا هغه یو فیصله وکړي نو د هغې خو زه وایم چې زمونږ سپریم کورټ فیصله وکړي نو هغه وزیر اعظم هم ختمول شي عدالت سره دومره اختیار دی او دی د عدالت نه مني نو لکه موږ کوم ځای ته لاړ شو چاته فریاد وکړو خان خو به پکې خپل حصه غواړي بدماش به پکې خپل حصه غواړي ایسچو د دغه دپاره موږ سره پیسې نشته چې موږ وله ورکړو دا یو معمولي سټیشن ماسټر دی چونکې تاسو په ده باندې زه صرف او صرف د هغه کسان دی چې کوم سړی وي چې یاره زه انصاف پسند یم او زه انصاف کوم او زه د غریب مرسته کوم خبره ده که نه نو زه صرف هغه خلکو ته وایم زه ډي پي او 400 به دا خامخا په نوټس کې راځه راولم د دې نه بره چې د کوم ډي آی جي دی آی جي دی زه هغې ته دا وایم لکه داسې ډېرې ډېرې واقعګانې غریب سړی پکې بس تباه دی هغه خبره هغه یو متل هم مشهور دی خو زه تاسو ته خبره کوم چې تاسو مهرباني وکړئ د دې ایسچو نم تپوس کې د دې تاڼهدار نم تپوس کې د سره انتقال دی د سره د سټې اډرونه دي سره اسم نشته زی نه پکې خرڅوي دا اوس هم پکې ګټه پرته ده د په سټې د پاسه پکې کارونه شروع دي نو زه بس مهرباني وکړئ چې تاسو د مرګیتیا وکړئ دا داسې کار و جي چې د کله د عدالت نه دته ډګري میلو شوه نو دی لاړه د خو ځمکه وه قبضه الرډي د سره وه د په عدالت هم وګټله د پکې جوړ که ځان له 2 کمرې کور چې 2 کمرې کور یې پکې جوړ که عمدي موسی پیسې وچلولې ایسچو له پیسې ورکړې هغه وخت چې کوم ایسچو هغه په 145 کې بند کړي چې لکه دې کې تنازعه را د دې ځای نه ته وځه نو د دغه موبایل د کور موبایل د کور لیپټاپ هغه اوسه پورې په تاڼه کې پراته دي دلې ورکوي هم نه خدای خبر چې هر چا وړي که پولیس وړي که هر چا وړي او دا غریب هم دغه شانې بس ډغرې وایي پیسې ورسره شته نه چې پیسې وچلي